د ټول علماء په دې باندې اجماع ده چې کله یو سړی مقلدي هغه د علماء په نسبت په علماء کې نشي شمارل کېدی عالم نه شرط جاهل وي عام د عوام غني وکسته ده اوس ځان لغټ غټ القاب کېدي امام المتکلمین فلان او فلان دوټ کې عربي به اشاره زده نوم ځان لکی دی ویدار فلانی مسلک والا دی ابن قیم په اعلام الموقعین اول جلد نمبر صفحه هغه کې د ابن عبد البر نه قول نقل کړي ابن عبد البر وایي چې اجماع کړي ټول علماء چې کله یو سړی د چا په تقلید کوي د چا په روانيږي هغه موږ په علماء کې نشمارو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي درس تدریس امامت باندې پیسې اخیستل حرام دلته ایسته به دوی پری دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عقیده دادا چې کوم سړی د ید معنا په قدرت کې بس دا تعویل معتزله په طرف باندې لاړو کوم سړی چې الله په عرش باندې نه غړي یې په عرش باندې غړي خو لیکن پته نشي چې عرش کوم ځای کې دا کافر د اسلام منډه کې ویچی ابو منصور ماتوریدی په شی مقتدا ده الله په دې انسانانو باندې دا خبر واجب کړی دا چې دا یا حنفی شي یا د مالکی شي یا شافعی شي یا حنبلی دا اسناد واجب کړی اوس خو جهال وای په قبر کې دا پښتنه ده چې مذهب دې چا په مذهب باندې کله میدان د حشر کې پرمه یو بیان اوریدو هغه کې ویلو چې ابراهيم عليه السلام د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک تابع او مقلد حنیفه یو حنفی دی یو حنیف د اسمه کې اسمان فرق دی او چې مینه باندې او د سماتی گنا او دا قول راجح هم دی سلام ملامونه ګرځو دار کې دې په اقتدا وکړه الله د خوانه په هیڅ یو قسمانه دا لازم ده چې یو معلوم مذهب دې په قدم وروالی شافعی شي مالکی شي حنبلی شي فلان بلکې دې انسانانو نه بدا تاسو پوښتنه کیږي چې په حدیث دې څومره عمل کړی دی موږ نه قیامت کې دا پوښتنه کیږي حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم تعالی رسیدلې دی په څومره عملو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کړی دا چې امام ابو یوسف ویلي ابا یعقوب وایحق فارشي اره خبره موږ نه مليکا مون خساریو خبره کو ما خام به بل دلیل بسی مونږ ګرځو ګور امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په خپل هم دا مسله رات کړه صحیح حدیث شکل تاسو ثابت شو فهو مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي کوی کې رفع الیدین امین بالجهر قرات خلف الامام دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث باندې ثابت دي بعینه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ هم دا ویلي انما انا بشر اے انسانانو زه انسان یم کله کله سړی حق لبه کې ورشي کله خطا شي مجتهد له خدوا اجر دی یو اجر دا چې حق له ورشي دویم د سعی کم سړی چې حق له ورشي دی یو اجر اشتره د کوشش او به سویل امام مالک سے چې د اخر د امت اصلاح په هغه زمانه کې چې داول